السلام علیکم ګرانو کتونکو، زم تفهیم زم شاجي مونږ دلته نوخار قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس مخې ته مارکیټ کې ولاړ د ریلوے ډیر غټ مارکیټ دی، خو دې ټایم کې مخې ته یو څو دوکانونه هغه خو کولو دي، شاته ټول مارکیټ هغه خالی دی او هغه شټرې څه کولو دي څه بند دي. د جرایم پیشه او افرادو دا ماجګا جوړه شوې ده او د ریلوے حکام نه اهلي ده، د انتظامي نه اهلي ورته ووایو، دې ته څه وایو. د دې یو منظر به هم تاسو ته ښیو چې دې باندې اکشن ولې نشي اخیستی. دلته کې چې کوم جرایم کیږي، دلته کوم خلق راغونډېږي، د شپې دلته څه کیږي او دا د جرایمو دپاره یو محفوظ ځایم جوړ دی. ته به څه ویې دې باره؟ زه به دا وایم حافظ صاحب چې دا ما ته ریګونه شوي، دا د ریلوے ډېر لوی مارکیټ دی، په دې باندې کروڑو روپۍ لګېدلي او د یو دکان قیمت چې خرچې 50-60 لاک یو کروڑ روپو خرچې وي پټکې دی. خو دې ته ما ته ووایه دې مارکیټ ته اوس دننه ګورو، دې مارکیټ کې شټلې کولو دي، خلک پکې ډیرانونه، خلک پکې پوډر چرس جرایم پیشه دې کې ناست دي او دا د هسپتال مخه را ابو چې کوم واقع شي و ډاکټر صاحب سره کېدای شي هغه دې مارکیټ کې ناز خو څنګه ډاکټر کتل چې هسپتال نه ATM لټلو یا چرته تلو دي نه پی ورغلي دي. نو دا ولې ریلوے حکام او انتظامیه دا ولې د دکان نه پکې چوکیدار دی ته دا بند یا شټر بند کې مکمل صفایي نشي تر ازه مارکیټ پورته دا به یو نظر تاسو ته خو ګرانو کتونکو دا مارکیټ دی جی، دا دنه ډېر لوی مارکیټ دی او ډېر دا په کروڑ روپیا باندې مې لګېدلي دي. دې کې کله شپې شوکه کوي، دې کې بناست او دا وره کې خلک چرس پوډر بمسکي، دا وره یا ټول کولو دي. ګرانو کتونکو یو د ګندګۍ مرکز جوړ دی او دې کې جرایم پیشه خلک باندې کې کینی نه او دا هسپتال مخه چې دې کې یو کس ناس او تالته ولاړ چې بای راشه بس ډاکټر وته یا مریض څه پیسې راوکا ATM استعمال یا نور سره کوي او دې مخه نه په خلک ورشي دا مخ نه لګي خلکو ته د مارکیټ مخه د هسپتال مخه ته دا جوړ دی جی. دا ولې ریلوے ول انتظامی ول دا نه کیدو کوي ځان له خمرزانه یې کې راځي دا غوي غیر چاپیره دکانونه دي. دا راشه افیس ته مسوم خپل مارکیټ او هغه ګورا شکل کولو دي. دې ته به ځای پیشه په کار دا دی چې په دې باندې بره فلیټونه جوړوي، بره نور مارکیټونه جوړوي. دا مونږ ډي پی او صاحب ته دا درخواست کوو چې مهرباني وکړئ برای سي چو صاحب ته وایي چې وایي راشي دې کوم مالکان دا شټرې په کار چې دا بند کړي شي. دا مخامخ دا ګرانو کتونکو تاسو ته وښکاري دا مخامخ د هسپتال ګیټ دی، دا ګیټ ورته لیکو دا هسپتال دی، بس دا هاسټل دی او خو د ګیټ مخې ته دا مارکیټ او هغه داسې خالی پروت ده نه. دا مخامخ ګیټ دی جی، دا مخامخ ګیټ دی او تاسو وینئ دا ټول مارکیټ دی، ډېر لوی مارکیټ دی او په دې باندې بره هم آبادې کېدی شي، خو پته نشته چې ولې. ګرانو کتونکو دا ریلوے مارکیټ د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس مخې ته یو ډېر لوی مارکیټ دی او برم پې ډېر لوی ځای دی، فلیټونه پې جوړېدی شي، کوارټرې پې جوړېدی شي، آمدن په دې باندې د حکومتي خزانې سیوا کېدی شي، خو غفلت انتها ده. دا تاسو دننه منظر مو کتو او بار دا صورتحال مو کتو، روډ باندې دی او د قاضي حسین احمد میډیکل کمپلیکس او پکار چې نه ورکی بقایا دا بند کی د دې صفائی کوي یا چې کوم مالکان له ورکړي وان له مرشد خپل مارکیټ کو بند کیږي. بالکل دا خبره ګرانو کتونکو دغه نوې صورتحال ډیره مهرباني الله